طلب ریاض او را سره د سوات بچی عرفان خان موجود دی. عرفان خان هرکلی درته وایو او دا وخت زنګ سره په انټرویو کې ستاسو سماجي کارونه چې دي په هغې کې تاسو بړ چرکه حصه اخلئ. پاکستانیان، خیبر پښتونخوا او د سوات بچي سپورټ کوئ، څونه سکون درته میلاویږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باچا تاسو ته هرکلی وایو په سعودي عرب کې. په دې کار کې موږ ته ډېر زیات سکون میلاویږي او پښتانه موږ ټول یو یو. دلته که روغ وي بیمار وي موږ له پکار دی چې یو بل سپورټ کوو. لکه په مسافرۍ کې خو موږ ټول د رویانو یو شان. لکه عرفان خان دا وطن چې دی تاسو له یو باعزته روزګار درکړی، ستاسو فیملي هم سپورټ کیږي، پلکاو پاکستانیان چې دي هم سپورټ کیږي. د دې خپل د قانون یو احترام دی، په څه خبرو دوی خفه کیږي. پاکستانیانو ته به څه میسیج ستاسو چې یاره د سوشل میډیا استعمال دا وخت ډېر غلط روان دی چې په هغې باندې د دوی دلته محکمې هم رخ شوي دي، ستاسو څه پیغام دی؟ زما دې ټول ته دا پیغام دی چې دلته کې هر یو شی واچ کیږي. لکه که زموږ خلک دا خبره کوي چې زه یو غلط کار کوم، زما نه حکومت یا د دې ځای څوک نه خبرېږي، نو ټول خلک دې خبرېږي. او بل دا چې لکه که د دې ځای احترام هم پکار دی، خو زموږ د پښتو دا روایت نه دی چې موږ په سوشل میډیا باندې غلط کارونه وکړو. موږ به د دې ځای د حکومت احترام کوو، خو زموږ د پښتو هم روایت دی چې غلط کارونه موږ له نه دي پکار. عرفان خان، د دې نه مخکې مونږ قطر چې دی د 14 کالو نیشنل ډے مونږ ځو او د هغوی خپل یو NOC جارو کیږي چې یاره دلته ریپورټینګ د شاهي حکومت خلاف یا ګن خوولیا اشارو کې چې د کورجیا کمزې کې ترقیاتي کارونه کیږي. د اماراتو دپاره هم د سوشل میډیا پالیسي جوړه شوه. ستاسو په دې وطن کې ما ولیدل چې په ټیک ټاک باندې ډېر غلط الفاظ د مختلف سیاسي پارټو پرچار کیږي. د دغې خلکو خلاف بیا دلته کې څه قانونه لاګو کیږي؟ د دې ځای قانون ډېر زیات سخت دی او چا چې کړي دي نو هغو ته د هغې صله میلاو شوې ده. نو زما نور مزید خلکو ته دغه دی چې د دې ځای داسې هېڅ اکټیویټیز نه کوي او د دې هر څه نه واوړي. عرفان خان، زموږ په وطن کې که موږ وګورو نو زموږ وطن د تمامو قدرتي وسایلو نه مالامال دی. زموږ په وطن کې تعصب، حسد، کینه، بغض دا ټول مرضونه موجود دي. آیا نوي کول ته ستاسو څه پیغام دی؟ پخپله هم نوجوان یې ماشاءالله، نو ستاسو څه پیغام دی؟ زما ټول دا پیغام دی که تاسو په دې خلیج کې ټول وګورئ، په دې کې ټول نوجوانان دي. داسې زموږ په ملک کې هم دي. نو موږ ټولو له پخپله پکار دی، لکه چا له دا نه دي پکار چې موږ مخکې کړي، موږ له پکار دی چې موږ پخپله مخکې کړو، اویرنس پیدا کړو او خپل ملک، خپله خاوره او خپل هر څه مخکې کړو. د ټوریزم دپاره ستاسو څه د ملکن ډویژن چونکې ټوریزم هب دی، بیا سوات چې دی د بابي سوات نه تر د کالامه پورې د دریای سوات او ښکلي هوازونه، شنه غرونه، خو زموږ هوټلې هلته ورانېږي، هلته کې چې ټوریزم تباه کېږي. په دې ستاسو نظر شته؟ دلته پیسه میټینګ شوی، ستاسو کمیونټي پیسه خفګان ظاهر کړی په دې خبره؟ بالکل بالکل. په دې باندې زما خو زیاتر میلمانه سعودیان ځي پاکستان ته. تاسو به کتلي زما ډېر زیات ملګري ځي، نو هغو چې کومې د هوټل اداره څه خراب شو هغو په دې باندې ډېر زیات خفه دي. موږ پرې پخپله باندې هم خفه یو، خو بس د بدو د قسمته په خیبر پښتونخوا کې داسې حال دی چې یو شی نه پاتې کېږي. عرفان خان، چې د چا نه روزګار اخلي یا دلته په دې وطن کې مونږ ولیدو دلته د روزګار مواقع دي، زموږ په وطن کې روزګار اخلي یا که د یو غریب سړي سره رخ شي، نو متبادل پکار نه دی چې هله روزګار ورکړي. ستاسو څه میسج؟ بالکل د دې متبادل دوله پکار دی چې دوله اول څه روزګار جوړ کړي، که هغه رشکیه دي، که هغه نور غریبانان دي، خو هغو هم پکار دی چې د حکومت سره مدد کړي. لکه په یو لاس باندې کار خو نه کېږي. ټیک. عرفان خان، ما لیدلی دي چې دلته کم نوجوانان راځي، نو کم چې داسې پبلیک پوینټ وي په هغې کې ټیک ټاک یې جوړی، هغه کوشش کوي چې یاره په هغې کې فیمیل چې دي په څه نه څه طریقه موږ راولو چې زموږ ټیک ټاک وایرل شي. دغه نوجوانان څونه غلطي کوي؟ دغه نوجوانان اصل کې دلته مشرانو لی پکار دی چې په هغو کې اویرنس پیدا کړي، هغو ته وایي چې داسې کارونه منې شي، داسې مه کوئ. داسې ډېر کسان دي چې هغو ته د دې شیزونو پته نشته چې لکه دا زه غلط کوم، دا ښه کوم، خو چې کله ګیر شي نو بیا وایي دا ما غلط کړي دي. نو زه ټولو ته وایم چې لکه دلته کې داسې غلط یو څه کار نه کوي چې ښه دپاره خوښوي، خپلې فیملۍ دپاره خوښوي. دلته داسې هره فیملي چې دلته پکار دی چې د هغې دپاره داسې خوښ کړي او څوک فیمیل په ویډیو کې رانولي، په زیږونو کې ویډیوګانې ورنه کړي چې لکه ځان د مشهورتیا دپاره یا کنځل شو یا ویناګانې شوې، د دې نه منې شي، بس یو بل ضروري کوي. دا به ډېر ښه. عرفان خان، دنیا ډېره ترقي وکړه او زموږ په وطن کې دا وخت موږ د مختلف سیاسي پارټو پرچار کوو چې زموږ په کور کې د حجرې روایات هم ختم شو، د مشرانو هغه مینه هم ختمه شوه. د دې نه مخکې سیاسي پارټیانو چې دی د هغوی یو مینه محبت او دومره ګیپ په ساتو چې سبا به د یو بل سره کېناستی شو. دا وخت په ملک کې سیاسي داسې خبرې روانې دي چې نوجوانان چې دي
هغه د ادارو خلاف، هغه د وطن عزیز خلاف پرچار کوي. ستا په نظر کې دا څونه جرم دی؟ زما په نظر کې دا ډېر غټ جرم دی. دوی چې په کوم ځای کې اوسېږي، یا دلته یا په پاکستان کې اوسېږي، دوی له نه دي پکار چې د خپلو ادارو، زموږ هره اداره د موږ له احترام پکار دی. خاص کر زموږ نوجوانانو له پکار دی زموږ ادارو ته کنځلې نه کوي، زموږ د ادارو غلط نه وایي، ځکه زموږ د ادارو د وجې موږ نن ژوندي یو. عرفان خان، که موږ وګورو افواج پاکستان چې 24 اور د سرحدونو حفاظت کوي، که فلسطین موږ وګورو هلته کې چې دی د عوامو ساحل دی، ستاسو ته مخې ته غرنګې کشمیر موږ وګورو، نورو سیمې وګورو، د دغې فوج کردار ته تاسو په کوم نظر؟ دغې موږ هغو ته سلوټ کوو او شکر زموږ فوج فخر دی موږ په هغو باندې فخر کوو. عرفان خان را سره موجود و. عرفان خان په هغه شخصیاتو کې دی چې د سعودي عرب په خاوره باندې د پاکستانیانو د پښتنو دپاره د یو لوی کردار دی. د په شا باندې د ملګري چې دی هغه هم موجود دي، د سره کمیونټي هم موجود ده. د سوات بچی دی، د مختلف روزګارونو سره وابسته دی، ډیرو خلکو له روزګار ورکړی دی. د عرفان خان مونږ شکریا ادا کوو نن چې دی د سلیم اقبال له طرفه یو اعزازي پارټي شوی و چې په هغې کې د ټولو ملګرو سره ملاقاتونه وشو. د پاکستان زنده‌باد ناره مونږ له پکار ده، ولې چې زمونږ وطن دا وختي د پوره دنیا چې دی سترګې دي، پکار دا ده چې مونږ سپورټ کو. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، سعودي عرب، ریاض.